ډېر ورونو زمونږ وایي چې تاسو میلاد شریف مه کوئ، دا رسول الله مبارک نه دی کړی او صحابه هم نه دی کړی او تابعین هم نه دی کړی. دا ډېر وروسته یو بادشاه پیدا شوی بابل ښار کې او هغه دا پروګرام جوړ کړی دی، نو دا یو زبردست بدعت قبیحه ده. نور نیکی خواست زمونږ استاسو خیر او خیریت ته او داسې مجالسو تمدوی نه پریدي، نو کارم خراب شي کنه. نورونو یو درته دا خبره صفا کومه، سکال زما اکثر میلادونو کې دا خبره وي، زه به د خپلو ملګرو اهل سنتو خفه کېږم. نو تاسو ټولو نه زه نن مناظرین جوړوم چې خپله مناظره کوئ. څوک درته وایي میلاد شریف نشته چې خپله دلیل درته یادي. تروره زمونږ درته اعلان دی، شرقن او جنوبن او غربن او شمالن راشئ، زه مناظر یم په میلاد النبی کې. سبحان الله. نو چل درته خیم، ما اکثر میلادونو کې سکال خلکو ته چل ښودلی. مخکې نعت خوان صاحب چې نعت وي د دوی کلي کې مې ویل، بیا سار کې یو سړي مولانا صاحب باندې خنه ولګېدلې، ویلې دا خبره هغه بیګا مولانا صاحب غلطه وکړه. ما ویا غلطه مې وکړه خو کمره کې ناست دی، ته ما سره کښېنې نو زه غلطه ویم که صحیح ویم. رونو د علم او د دین خبرې ډېرې ګرانې دي. زبرت آسان پختو کې مورنۍ ژبه زمونږ استاسو الحمدلله پختو ده او په فخر کو، نو آسان خبرو کې به درته دا مسله حل کم. نو ما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ زما خپل عادت تا دی چې زه چېرته میلاد شریف ته لاړ شم نو په هر میلاد شریف کې یو قیمتي څیز ترې وړم. ګورئ اسې غلی ناست یم خو سوچ کوم چې دې میلاد کې کم یو کمال دی. نو داسې که باروزو یو خلک درته وایي چې تاسو بیګا څه راوړه، ورته موږ ټول مناظرین شو په میلاد النبي کې. چلم زده که مناظره کې نو تابعدار. نو رونو پیله درته دا سیز صفا کوم او انشاءالله دا خبره چې تاسو ته یادی نو د اهل سنت والجماعت ډېرې مسلې به تاسو ته یادي. ګورئ دریاب به درته کوزه کې بند کړي. رونو دا خبره یاد ساتئ، دنیا کې چې مسلمان عمل کوي نو دو قسمه اعمال دي، یو ته حلال وای بل ته حرام وای، دریم نشته. مسلمان چې دنیا کې څه کوي نو څو قسمه دي؟ دوا، یو ته حلال وای یو ته حرام وای. دومره خو پوهېږئ که نه؟ مونږ او تاسو ته د اسلام او د دین حکم دی رونو چې مونږ به حلال کو او حرامو نه به ځان بچ کو. حلال به کو، حرامو نه به ځان بچ کو. نو حلال به کله کو چې حلال وپېژنو که نه، حرامونه به څنګه ځان بچ کو چې حرام خو پیژنو که نه. نو چې څوک حرام نه پیژني نو د حرامونه ځان بچ کولی شي؟ نشي بچ کېدی. چې حلال نه پیژني نو حلال کولی شي؟ نه. نو مونږ او تاسو به حلال هم پیژنو او حرام به هم پیژنو، نو حرامونه به ځان بچ کو او حلالو باندې به عمل کو. دا حلال او حرام چې مونږ او تاسو پیژنو نو د ځان نه که د اسلام په وجه، اسلام په وجه به ورونو پیژنو. ښه مونږ او تاسو چې یو څیز ته حلال وایو نو اسلام نه به دا څیز معلومو، او چې یو څیز ته حرام وایو نو زمونږ او ستاسو پاک دین شته نو په هغې کې به معلومو چې دا حرام دی. نو راځئ اوسو
دنیا کې حلال ډیر دی او که حرام ډیر دی؟ کم یو ډیر دی؟ حلال ورونه ډیر دي. ها دنیا کې حلال کارونه ډیر دي او حرام کارونه کم دي. ګوره حلال ډیر دي او حرام کم دي. د اسلام او د دین نه قربان او د خپل رب د مینې نه قربان منګ او تاسو ته حرام بیان کړی دي چې زما بندگانو دا حرام دي، د دین ما سوا چې سدینو حلال دي. حرام لګ دي نو یادولو کې آسان دي او حرام ډیر دي نو یادولو کې ګران دي. ګوره نو حرام مونږ او تاسو ته شریعت بیان کړی دي، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ. حلال الله وی د دینه ما سوا ټول حلال دي. نو حلال هم مونږ ته معلوم شو او حرام هم مونږ ته معلوم شو. نو کوم سيزونو نه چې مونږ او تاسو الله پاک منی کړیو، د الله نبی منی کړیو او فقها منی کړیو، اب نه کوا حرام دي، او چې کومونه نه منی کړی هغه ټول حلال دي. خلاصه دا چې حرام دلیل ته محتاج دي. ګوره ځکه لګ دي ا بیان شوی دي. نو حرام سیز دلیل ته محتاج ده او حلال سیز دلیل ته محتاج نه ده. رونو چې څوک یو سیز ته حرام وای دلیل بوي او چې څوک یو سیز ته حلال وای دلیل بنوي. دلیل د په ذمہ نه ده چې څوک ورته حرام وای دلیل داغه په ذمہ ده. ځکه حرام بیان ده قرآنی کریم کې. اللہ پاک فرمائے قل اے زما محبوب اعلانو کا لا اجدو فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتا. اعلان امتیانو تو کا اے دا اللہ بندگانو زن پیدا کوم پا اگا قرآن کریم کی چکم پا قرآن کریم کے ماتا وحی کی گی منگر اگا سیزون از حرام پیدا کوم چی دازی در تا بیانو دین ما سوا ټول حلال دی. نو قرآن کریم کے بیان محرمات. اللہ فرمائیے احلت لکم بہیمت الانام، اے زما بندگانو تاوز دا پارا تمام ساروی حلال دی، حرام کم دی الا ما یتلا علیک، چه کم دربانی حرام دی اغل استلی شی تو دین ما سوا ټول حلال دی. اللہ فرمائی اس شے ماں چوا تو 15 منٹ بس صبر ہوکے. اللہ فرمائی قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اے محبوب اعلان ورتاو کا راشی چکم سیزون اللہ حرام کری چی در تویوے. نو بیان دا چاہ دے دا حرامو دے دا دین ما سوا ټول حلال دی. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین. اللہ فرمائی 8 قسم ساروی حلال دی، د ګډو د چیلۍ نه 2 قسمه یعنی نر او ماده، د اوخانو نه 2 قسمه نر او ماده، د غواګانو نه 2 قسمه نر. الله وی دا حرام کړی دی الله پاک، او کنه د دې نارینه حرام کړی دی او کماده حرام کړی. یوم الله وی مان دی حرام کړی د ځان نه سست حرام وې. اللہ فرمائی کم زنانو سره چی نکاح حرام دا داغی بیان شتے. حرمت علیکم امہاتکم
وبناتكم واخواتكم واماتكم وخالاتكم وبنات الاخي وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تر اخره پوری الله وی دا زنانه در باندې حرامي دي چې کمی حلال دي هغه کمی یو دي. واحل لكم ما وراء ذلكم د دینه ما سوا چې کمی زنانه دي ټول حلال دي. نو هغه ډیری دي نو هغه ذکر نشوي. د گاونډي زنانه سره لور سره نکاح روا ده کنه روا ده؟ آیت وای چې څوک درته وای آیت وایا نو دا روغ دی. رونو چې څوک درته وای د ترور د لور سره نکاح روا ده کنه او روا ده آیت وایا. د رسول الله مبارک حدیث وایا. د صدیق اکبر صاحب قول وایا. د صحابه اقوال وایا. چلو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قول وایا. ته ورته الله دې پیک سار د چین د اسکلی د حلالو د پر دلیل نه د حرامو د پر دلیل. سبحان الله. رو کدا حلالو د پر دلیل وې نو قران کریم په کروڑونو جلدونو کې قسم دې کدا قران کریم حافظم لیدلې وې او نه به غریب سړی کړه قران کریم وې ځکه دا په ډیرو پیسو کېدو. سبحان الله. الله پاک نه قربان چې کم سیز لګ دی نو داغه بیان وکړه چې کم ډیر دی هغه په قیاس دی. منګ حلال د دین پیژنو چې په حرام کې شته نه او حرام د دین پیژنو چې قران او سنت کې داغه بیان دی. تمام په خبره خو پیش وای کنه. رو څوک چې یو سیس ته حرام وای ناروا ورته وای بدعت ورته وای مکروه ورته وای دلیل باغ وای. چې څوک سیس ته حلال وای هغه د ټوپۍ پخکر کې دې شی نشته چې چا دلیل راوړو چې میلاد النبی حرام دی موږ پریدو موږ پریدو بس اسانه خبره خو لارول نه دی. سبحان الله. سبحان الله. رونو دلیل بدی راوړي دلیل زمون په ځما من چې کوم سيزونو ته حرام وایو په هر میدان کې وایو دلیل زمون په ځما ته چې کوم سیس ته حرام وې دلیل به تر وړي. اهل سنت والجماعت مصرف کواما هغه زمانہ لاړه چې تا په اهل سنت والجماعت لوبي کولې. سبحان الله. نو زمونږ عوام ملګری ورته وی نبی له سلام کړه یاره نبی له سلام خو نه کړه صحابه کړه نه استاد نه تاسو کا ستا استاد دم جواب نه ورزي. استاد غریب خدان له کار خراب ده ناغه نه مقتدی تاسو کې استاد جی میلاد شریف صحابه کړه نه صحابه نو اسید را باندې وکړو اسید را باندې دا بداغه نه تاسو کې چې د الله نبی ویلي مکوا چې پریدو صحابه ویلي چې مکوا چې پریدو تابعین ویلي چې مکوا پریدو. الله دې پیکه د حرامو د پاره دلیل حلالو د پاره دلیل نه دا تخپل سیز مونږ ته مخامخ کې او کتا واستوینا حلالو د پاره بم دلیل او ته ټیک دا دفتر ته زنو کرم دفتر ته لاړ سم کنه لاړ چوته آیت وای سار چې زه وختي دفتر ته زم نو چې اوس کم کنه او اوس کا حلال دی او آیت وای پراټا و سره اخرم کنه او اخرى آیت وای انډا و سره اخرم کنه او اخرى آیت وای یو پیاله چې اوس کم کدری پیاله آیت وای تور اوس کم ککاوا آیت وای چینی پکې واچوم کنه نو آیت وایا بیا چې د کور نوزم نو څنګه جامې واغوندم آیت وایا سپلیخ پوکم ک بوټان نو آیت وایا جرابې پکې واچوم کنه نو آیت وایا پیاده لاشم ک گاډي کې نو آیت وایا گاډي کې ځان لکینم ک ملګری ځان سره کینم نو آیت وایا گاډي کې نیخ کینم ک یو خپل خو بګورم نو آیت وایا کرای سمره ورکم نو آیت وایا
چې دفتر ترسي نو لس سپاره پکار دي او نو حلالو د پاره دلیل دی کنه دا یاد ساتي ګوره ها دا مونږ او تاسو سره گیم او دوکه روانه ده منګوایو دا سه مجالس ته الله د نبی سره د محبت اظهار ده صحابه کړه ده د خپل مینې اظهار کړه دا هغه مینې اظهار چې کم صحابه کړه ده قسم دې کوم کړه ماته یو سړی وی صدیق اکبر سے میلاد شریف کړه ماینا ویتی ولې کې ما چې صدیق اکبر سے کم کار کړه تا کړه ویل هغه کم کار کړه مې هغه خپل د کور ټول سامان راوړو د الله نبی ته او اخر کې د شړې جامې واچولې نو تا واچو رسول الله مبارک وایي چې غزاګانې کړي تاسو وکړي دومره وګه شیو د الله نبی چې خېټه مبارکه بس کانی تړلې تا تړلې دي مشران وای نو سید دنیا سره برابرول ویشلول صحابه دي ته تنوع فی المحبت وای ګوره زمونږ تاسو ته دین ویلی دي کنه چې د مور او پلار قدر کوي ویلی دي کنه زمونږ تاسو ته شریعت ویلی مور او پلار قدر کوي دې نه دی ویلی چې جامع ولا کوي نو جامع ولا وکو کنه نو خایا چې ولا پخې کو کنه نو خایا یتوای قدر کوي پیسې ولا ورکو کنه نی دی ویلی نو قدر کوي نو لکه قدر عام دی کنه د کجامې دی وکړي قدر دی ک پیسې دی ورکړي قدر دی ک چاپی دی ورته وکړه قدر دی ک ډاکټر لدی بوت قدر دی لاس ته ورته خپل کې قدر دی دیت تنوع فی المحبت او فی القدر وای د الله د نبی په سنت او عمل کول د الله نبی سره د محبت اظهار مجلس جوړول د الله د نبی سره د محبت اظهار د الله په نبی درود ویل د الله د نبی سره د محبت اظهار دیت تنوع فی المحبت وای ګوره سبحان الله نبی علیہ السلام وچا چې د الله د پاره جمعه جوړ ک الله پاک ورته جنت کیو بنگله جوړ کی ویلی کنه اسه کچا بل فروړ دا پکشتي جمعه ته جوړ ک لنټری ک کچا پکې راوړ کچا کارپټ راوړ کچا ل سپیکر راوړ الله دې په کې دا ټول په بن الله من بنا لله مسجدن کې داخل نه کنه یو په صورت د پکی کې دی یو په صورت د چت کې دی یو صورت د بلف کې دی یو صورت ټول هم د دې کې داخل دي کنه نو دې ترونو تنوع فی المحبت وای زما د خبره مقصد دا دی چې میلاد النبی ته مونږ او تاسو حلال وایو دلیل به مونږ نه وایو چې څوک ورته حرام وای دلیل باغوي او چې کلم دلیل راوړو زما سره کلک وعده ده د هغه ورځې نه به زه دا میلاد شریف پرېږدم خو تر اوسه پورې زما ګیره سپینه شوله روړی نه دی او کرے وړم بالکل تابعدار رونو یاد ساتي دا زمونږ او تاسو د اهل سنت والجماعت د اکثر مسائلو د پاره دا قاعده ده چې د حلالو د پاره دلیل نه د حرامو د پاره دلیل وي زمونږ عقیده دا ده چې اصل پاشاو کې باحت تحریم عارضی ده تحریم والا